أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نو دا پرونه بلودنه سبق دا زمون سبق چې هغه د پروت زیر سبقو صحیح ده چې پروت زیر کې مونږ تاسو ته څو خبرې کړې وي. هغه خبرې دا دي چې دا کومه نښه چې تاسو ته ښکاري پاس دې کومه نښه ده، نو دې نښې ته پروت زیر ویلی شي. صحیح شوه؟ دا یوه نښه چې ده، نو تاسو ته ما وایي چې دې نښې نوم دی پروت زیر. ټیک ده؟ پروت زیر همیشه د حرف د لاندې وي، د پاسه نه وي. ها د پاس چې وي هغې ته زبر ویلی شي. ټیک ده؟ او د روان د جوړ او د روان لکه با زبر د دې جوړ دی، با زیر د دې جوړ دی، او بی د دې روان دی. بیا ما په دې کې دوه خبرې ضروري دا کړې وي چې یو چې دې له به جټکه نه ورکو، او یو به دا راکاږو نه، لکه حمزه زیر ا یا با زیر بی. صحیح شوه؟ لا شوه جټکه. صحیح ده؟ او دویم نمبر چې شو راکاږو به نه، لکه څنګه به نه وایو با زیر بی، داسې به نه وایو. یو به یې راکاږو نه، یو بله جټکه نه ورکو. صحیح شوه؟ د دې دوو خبرو به خیال ساتو. درېیمه خبره څه وه؟ درېیمه خبره دا وه چې کم حرف د کم دی نه ادا کېږي مخرج نه، نو کوشش به مونږ کوو چې هغه خپل حرف د خپل مخرج نه ادا شي. صحیح شوه؟ نو بیا د یو کرښه به زه ووایم، بیا به نوی سبق وایو، لکه حمزه زیر ای داسې ما ویلی، او مې که چاته اساني حمزه زیر د دې جوړ دی او ای د دې روان دی. که مثال حمزه زیر ای روان ورسره نه وایي نو څه مسله نشته دی. ټیک ده؟ چې چاته څنګه اساني هغه شانتې ویل پکار دی. حمزه زیر ای با زیر بی تا زیر تی ثا زیر ثی جیم زیر جی حا زیر حی خا زیر خی دال زیر دی ذال زیر ذی یا زیر ی پوری. صحیح ده؟ د دې ځای پورې موږ سبق ویلی. بیا موږ چې دی دا مشکل حرفونه څوارلس دي. مشکل حرفونه دا دي چې مثال په طور تا او طا د یو ځای نه ادا کېږي. ثا او سین او صاد، دا د ثا جدا مخرج دی، د سین او د صاد یو ځای مخرج دی. خو چونکې د حرفونه موږ یو شان وایو، لکه مثال تا او طا یو شان دي، نو موږ په دې په فرق کې د دې اواز څنګه راوځي هغه به موږ دا مشکل حرفونه موږ ویلي دي. صحیح شوه؟ نو بیا موږ ویلو د پروت زیر مشق. نو پروت زیر کې تاسو ته ویلیو چې په پروت زبر کې چې موږ کمې دوه خبرې کړې وې چې راکاږو به نه او جټکه به نه ورکو. دغه شان په پروت زیر کې موږ ووی جټکه به نه ورکو او راکاږو به نه. نو بیا موږ دا مشق کړی دا د دې کلمه پورې. صحیح شوه؟ نو اوس به زه تاسو ته صرف په خویه باندې ویم، بیا به انشاءالله نوی سبق وایو، لکه طافقه فلیمه عامله سمیعه شهیده تبعه حافظه کلمه. صحیح شوه؟ د دې ځای پورې دا زوړ سبق و. نو اوس به نوی سبق وایو، او په نوي سبق کې به دغه خبرې اپلای کوو، کمې خبرې چې موږ پاسه وکړې. صحیح شوه؟ کمې خبرې وکړلې، یو به له جټکه نه ورکو او یو به یې راکاږو نه. دوه خبرې شوې. او درېیمه خبره دا ده چې هر حرف به د خپل مخرج نه د ادا کولو کوشش کوو، چې دا یو حرف د خپل مخرج نه څه شي؟ ادا شي. صحیح شوه؟ لکه مثال په طور عین زبر ع میم زیر می عمی یا زبر یا عمیه. صحیح شوه؟ عمیه. څنګه شو؟ عمیه. دا میک دی بند ضروري. صحیح ده؟ نو عین به څه کوي؟ عین به د خپل مخرج نه ادا کوي. د دې مخرج کم ځای دی؟ د مرۍ د مینځ نه. صحیح شوه؟ عین. او په دې باندې چې کله د پاسه نقطه رااله نو هغه به د مرۍ د اول نه ادا کېږي، بیا به غین وایو. صحیح شوه؟ نو عین د مرۍ د منځ نه به وایو. څنګه به وایو؟ عین زبر ع میم زیر می. نو د میم د کم دی نه ادا کېږي؟ میم د دواړو شونډو د وچ حصې نه ادا کېږي. میم زیر می یا زبر یا د کم ځای نه ادا کېږي؟ یا د ژبې د منځ او د بره تالو نه ادا کېږي. که مثال په طور څوک نشي ادا کوی نو د ګوته نه داسې وخله کې ونیسي او بیا ووایې یا
یا یا صحیح شو. نو دا یا به د جبې د منځ بره تعالو سره لګي. نو په هر یو حرف کې زه داسې نشم ویلی مخارج، خو صرف د دې لپاره دا ړومبی حرف دی چې ستاسو هغه مخرجونه چې کوم موږ ویلو چې هغه صرف ستاسو ذهن ته راشي چې هغه پاتې کېږي نه. نو عین زبر ع یا میم زیر می می عمی یا زبر یا عمیه صحیح شوه. نو دوه خبرې به کمې اپلای شو ترې. یو به لا جټکنه ورکو، لکه مثال په طور عین زبر ع میم زیر می یا زبر یا صحیح شوه. دې ته جټکه ویلی شي، زور ورته ویلی شي، زور بوله نه ورکو. او بله خبر دا ده چې دا به څه کوو راکاږو به یې نه، څه به کوو راکاږو به یې نه. لکه مثال په طور عین زبر ع میم زیر می یا زبر یا عامیه. نو دا څه شو؟ دا بیا غلط دی صحیح شوه. او یو که مثال حرف د خپل مخرج نه ادا نشي، لکه مثال دا عین دی موږ وایو چې غین زبر غ میم زیر می یا زبر یا، نو خین موږ د خپل مخرج نه ادا نکو، دا غلطیږي. لکه مثال به طور موږ څنګه مونځ وایو الحمدلله رب العالمین، نو الحمد کې ح ده د مرۍ د من نه ادا کیږي. نو زمونږ اکثر خلک څه وایي خا وایي. څنګه وایي الحمدلله یا وایي الحمدلله صحیح شوه. نو د ح په ځای یا ها وایي، چرګۍ ها وایي، چشمو والا ها یا نقطې والا ها وایي، نو هغه غلط دی بیا صحیح ده. نو دغه شان هر یو حرف به د خپل مخرج نه د ادا کولو کوشش کوئ. لکه عین سی پرول میک بند کا عین زبر ع میم زیر می عمی یا زبر یا عمیه صحیح شوه. ح زبر ح میم زیر می می حمی لام زبر لا حمیله. وس ح او عین دا دواړه د یو مخرج نه ادا کیږي، د مرۍ د منځ نه ادا کیږي صحیح شوه. ح نو په دې باندې که مثال نقطه رااله نو دا مونږ خا وایو، د مرۍ د اول نه به ادا کوو. او که دا چرګۍ ها والا ها رااله لکه مثال په دې عاهده کې چې کومه ها ده نو دا د مرۍ د اخر نه ادا کیږي. درې هاګانې دي. که مثال په طور یو داسې ها ده دې باندې د پاسه نقطه نشته صحیح شوه. یو داسې ها ده په دې باندې د پاسه نقطه ده، یو دا ها ده صحیح شوه. نو دا ها بیا اکثر څوک داسې لیکي او څوک څنګه لیکي څوک څنګه لیکي صحیح شوه. نو دا یو ها چې ده دا د مرۍ د اخر نه ادا کیږي صحیح شوه. او دا یو ها چې ده دا د مرۍ د اول نه ادا کیږي. او دا یو ها چې ده دا د مرۍ د منځ نه ادا کیږي صحیح شوه. نو ح خ او ها د دې ځای نه شروع کې خ ح ها صحیح شوه. نو ح چې ده صحیح شوه. نو ح چې ده ح نو دا به کوم نه ادا کوو د مرۍ د منځ نه به ادا کوو صحیح شوه. نو څنګه وایو ح زبر ح میم زیر می می حمی لام زبر لا حمیله. که یو سړی داسې ویلی شي، که درې طریقې ته ښیم، که یو سړی داسې ویلی شي لکه دا ما چې وي، او که داسې ورته اسان دي ح زبر د دې جوړ دی او ح د دې روان دی، میم زبر د دې جوړ دی، میم زیر د دې جوړ دی او می د دې روان دی، حمی لام زبر د دې جوړ دی او ل د دې روان دی، حمیله. که داسې ویلی شي. او که داسې ورته اساني ح زبر ح میم زیر می لام زبر له حمیله صحیح شوه. عین زبر ع ها زیر هی دال زبر د عاهده واو زبر و سین زیر سی عین زبر ع وسیعه با زبر با را زیر ری قاف زبر قه برقه همزه زبر ذال زیر ذی نون زبر نه اذنه نون زبر نه کاف زیر کی نکی را زبر را نکیره صحیح شوه. وس بخویا عمیه حمیله عاهده وسیعه برقه اذنه نکیره صحیح ده. نو اوس کم مرګرې خواهشمني می کولاو کوي او سبق واوروئ. لا اله الا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الله الرحمن الرحیم. عین زبر ا، میم زیر می، یا زبر یا، آمیا. ها زبر ها، میم زیر می، لام زبر لا، حاملا. عین زبر ا، ها زبر ها زیر ها زیر حاضر هی، هی. دال ها زیر هی، دال زبر دا، اهدا. واو زبر وا، سین زبر سی، عین زبر سین ا، زیر سی. واسعه. سین زیر سی. زیر سی، زیر سی، واسعه. با زبر با، را زیری، کاف زبر قا، باریکا. الف زبر ا، الف زال نه زیر همزه. زی، همزه 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 زبر ا. حمزه حمزه زبر ا، زال زیر زی، نون زبر نه. نون زبر نا، ازینا. نون زبر نا، نون زبر ا، کاف زیر نون کی، زبر نه. را زبر را، نون زبر نه. نکیرا. نون زبر نه، کاف زیر کی، را نون زبر زبر را، نا، نکیره. نون زبر نا، بل نکیرا. مرګري. بل امیہ مرګري ورول غواړي. حاملہ. عاهده. جی ویا. استاد جی، السلام علیکم. زه خو اوس رالم، سوري ما وی چې که زه بیا سر نه شروع کوم نو شروع کولی شم. نو د سر نه خو به ته مثال به تور التزما یوټیوب ته ځي، هغې کې دا کم سر نه چې موږ سبقونه ویلې ټول سبقونه ولا موږ ورکو که نه، نو جی جی هلته به تا د ټول سبقونه د سر نه به شروع کړي، نو یو سبق اوره انشاءالله، نو تا ته به پیدا وشي. داسې بیا د سر نه شروع کړم نو بیا خو زه به کار نه کوم، تاسو نه ته به نه بس سبق ټیک ده، ټیک ده، بس ټیک ده. تاسو پسې به زه دلته الفاظونو در خیر د جوړاوېږم، خو لکه زه ویلو کې زه یم چې دا هغه ځای نه را شروع کړم نو ښه به نو ته به د هغه ځای نه چې دی انشاءالله تعالی که خیر چې د هغه ځای نه سبق وایي که نه، نو بیا چې دلته موږ جی سبق وایو نو ته خپل سبق اورئ، نو هغه غلطیانې چې پکې ستانه کمي یا د هغې متعلق څه تپوس کوي، نو بیا به انشاءالله ستانه په سبق کې موږ تپوس کوي، نو انشاءالله د هغې جواب به تعالی موږ درکو. چې هلته به سبق پوه نه شي نو بیا دلته هغه سبق ځان سره دغه کوه، نوټ کوه، بیا چې دلته راشي سبق له، نو ماسپښین هم راځو، ماسخوتن هم راځو. ښه، ماسخوتن د ماسخوتن د مانځه نه بعد د سعودي عربو، او ماسپښین په باندې 1 بجه، نو څه ټایم ته وزګارې راشي، نو تا ته به انشاءالله چې کوم سبق کې تا څه مسئلې نو تپوس به کوې، انشاءالله تا ته موږ هغه وایو. صحیح ده؟ او پخوا یې باندې استاد جي ډایرکټ و نه شو ویلی، لکه اوس ما پخوا یې باندې څنګه چې د دې پیله صفحه چې کومه ده، جی. الف لام را الله زه الحمدلله رب رب لم بل، او او نو او داسې الفاظونه او هغه ځای نه چې زه هغسې طریقې سره راځم ښه ده او که نه دا ستاسو دا الفاظ چې کوم څنګه وایي تاسو دا خو ما ته ښه ولګېدې چې داسې نه شروع داسې وایم نو ښه وي. نو زه خو دا موږ ټول سبقونه تقریبا 20-21 سبقونه زموږ شوي دي، هغه موږ ټول په دغه طریقه د داسې مثال په طور د دې الف نه شروع کړی دی، د دې الف نه جی شروع کړی ده، د دې الف نه موږ شروع کړی ده. دلته موږ ښودلې چې هر یو حرف د کم کم ځای نه ادا کېږي او څنګه به وایو. ټیک ده؟ نو هغه سبقونه ټول هلته موجود دي، چې مثال په طور ته په یوټیوب لور کې آی آر بنیروال، لکه مثال یو ملګری به دلته به ولیکي غټ حرفونو کې، صحیح ده؟ آی آر بنیروال، دا ملګری دغه شان لاندې د دې نه سکرین شاټ والا، نو دا به چې ته مثال به طور ته یوټیوب لور کې د 1 نمبر سبق نه به شروع کی، د 1 نمبر سبق نه موږ دا الف شروع کړی دی، الف با تا ثا جیم، لکه مثال 2 حرفونه یا 3 حرفونه، 4 حرفونه دا موږ ویلي دي. صحیح شوه؟ قاعده بس راوالم که نه نارمل قاعده ده او نارمل قاعده ده، او په هلته شته لکه مثال ته چې ویډیو ګوري دا ویډیو ده که نه، تا ته بیا مشکل نه. بیا مثال په طور دا موږ بیا مخارج ویلې چې دا حرفونه د کم کم ځای نه ادا کېږي، لکه مثال حمزه عین د کم ځای نه ادا کېږي، عین ح د کم ځای نه ادا کېږي، غین ح د کم ځای نه ادا کېږي، قاف د کم ځای نه ادا کېږي، کاف د کم ځای نه ادا کېږي، میم د کم ځای نه ادا کېږي، فا د کم ځای نه ادا کېږي. دا ټول سبقونه موږ هلته ویلي، ته به دلته بیا په سبق باندې پوهېږي، چې ته هغه ونه ګورې دلته بیا تا ته سبق مشکل لږ وټیټېږي. صحیح ده؟ اوکې اوکې ډېره مننه. نو ته کوشش کوه چې دلته سبق هم راځي او هلته هغه شاته هم ګورې، نو بیا به تا ته انشاءالله اساني. صحیح ده؟ بس صحیح دی صاحب، انشاءالله زه خپل لازم چې تا هغه ښه.
بل ملګری څوک څه ویل غواړي که نه بیا مونځ شروع کوو مونځ لږ پاتې دی دا وایو صحیح ده